أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ترشو آیتونو کې شرک باندې رد ذکر شو. الله تبارک وتعالى د شرک نه پاک، د شریک نه پاک، یک یوازې خپل په ذات او په صفاتو کې چې د هغه ذات حقیقي ذات دی، صفات حقیقي صفات دي، او کوم خلق چې الله رب العزت سره د الله مخلوق شریک کوي، نو دا مخلوق عاجز دی، دا کمزوري دي، دا محتاج دي. په دې آیت کې هم دې سره متعلق مضمون ذکر کیږي چې تاسو ما سوا د الله نه چې چاته آوازونه کوي، عباد امثالکم، تاسو په شان بندیان دي. لکه د مشرکینو خو مختلف قسمونه دي. څوک نعوذ بالله فرشتو ته د الله نوم وي او دا عقیده ده چې فرشتو له الله رب العزت اختیارات ورکړي. څوک عیسی علیه السلام ته د الله زوی وي، څوک عزیر علیه السلام ته د الله زوی وي، نعوذ بالله. څوک بوتان الله سره شریکان جوړي، څوک پیریان او شیطانان الله سره شریکان جوړي، او بعضی انسانان الله سره شریکان جوړي. مختلف قسمونه دي مشرکان. خو هر یو مشرک چې هغه په کومه طریقه باندې شرک کوي او چې چاله الله سره شریک کوي، نو هغه چې څنګه دغه عابد کمزور دی، محتاج دی، دغسې دغه معبود هم کمزور دی او محتاج دی. څنګه چې دا عابد د نفع او د نقصان طاقت او قوت نه لري، اختیار نه لري، دغسې دغه معبود چې باسوا د الله نه دی، هغه د نفع او د نقصان اختیار نه لري او طاقت او قوت نه لري. عباد امثالکم، ستاسو شان بندیان دي. لکه په عجز کمزورۍ کې محتاجۍ کې ستاسو شان دي. څنګه تاسو عاجز یې، کمزوري یې، محتاج یې، هغه هم عاجز دي، کمزوري او محتاج دي. او بل ځکه الله تبارک وتعالى اعلان کوي یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. اے خلقو، اے ټولو انسانانو، تاسو محتاج یې الله ته، حاجتمند یې الله ته، عاجز او کمزور یې، بے بس او لاچار یې. او الله تبارک وتعالى د احتیاج نه پاک، د کمزورۍ نه پاک، د بے بسۍ نه پاک، بے پروا ذات دی، ستایل شوی ذات دی. هر څیز د هغه تعریفونه کوي. الله نه ما سوا چې څومره مخلوق د ټول کمزورې، عاجز او محتاج دي. فدعوهم فليستجيبوا لكم. که چېرته تاسو په خپله خبره باندې ټینګ او کلک ولاړ یې، خپل دا شرک نه پرېږدئ او دا بت پرستي نه پرېږدئ، نو بیا کوئ دوی ته آوازونه. فليستجيبوا لكم، دوی ستاسو خبره قبول کی کنه، ستاسو دا آوازونه دي قبول کی، ستاسو دا وینا دي واوري او ستاسو حاجت دي پوره کی. ان کنتم صادقین، که چېرته تاسو رښتیني. لکه تاسو به آوازونه دوی ته کوئ چې زموږ دا حاجت دی، دا ضرورت دی، دا پوره کړه، خو هغه د اورېدو طاقت نه لري. او که چېرته جاندار مخلوق دی، د اورېدو طاقت ولري، نو د قبولیت طاقت نه لري، قبلولی نشي او حاجت روی نشي کولی. الهم ارجل یمشون بها، دا بوتان چې تاسو جوړ کړي دي د انسانانو په صورت کې،
بدی بندگی کوي عبادت کوي اخواني مشرکین چې هغه به نعوذ بالله د انبیاء په صورتونو باندې بوتان جوړوي نعوذ بالله د ابراهیم علیه السلام په صورت د اسماعیل اسحاق علیه السلام د نور انبیاء په صورت باندې جوړ کړي نعوذ بالله او د هغې بندګي به یې کوله دا سفارشیان دي زموږ د الله په نسبت زموږ سفارش کوي الله نه به موږ خلاصوي نو دا به دومره عاجز دي دومره کمزوري دي چې خپې نشته چې په هغې تللو کي ام لهم ایدي یبطشون بها لاسونه یې نشته دی چې په هغې باندې څه شی ونیسي ام لهم اعین یبصرون بها سترګې نشته چې لیدل پې وکړي او ام لهم آذان یسمعون بها غوږونه یې نشته چې په هغې اورېدل وکړي اگر که تاسو ورله غوږونه مصنوعي جوړ کړي دي لاسونه او خپې ورله مصنوعي جوړ کړي دي سترګې مصنوعي خو جوړې دي انسان ته ښکاري لیکن په هغه سترګو کې د لیدلو طاقت نشته دی په هغه خپو کې د تلو طاقت نشته دی په هغه لاسونو کې د څیز د نیسلو طاقت نشته دی په غوږونو کې د سماعت د اورېدو طاقت نشته دی دا طاقتونه پکې نشته دی دا خو بېجان څیز دی په یو ځای باندې پروت دی یو ځای نه خوځېدی نه شي رقېدی نه شي یو طرف ته بل طرف ته لیدی نه شي او د چا خبره اورېدی نه شي جواب یې ورکولی نه شي قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون که بیا هم تاسو نه منئ او تاسو ما خپل د معبودانو نه یاروئ لکه مشرکینو به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې دا بوتان به تا ته تکلیف ورسوي داسې نورو انبیاو ته هم ویلې شوي نو زموږ دا خدایان چې دا به تا ته تکلیف ورسوي پرې دو به تا په مصیبت کې مبتلا کړي نو الله تبارک وتعالی د حضور صلی الله علیه وسلم په ژبه مبارکه باندې اعلان وکړو چې ته ورته ووایه ادعوا شرکاءکم راوبلئ خپل شریکان الله نه ما سوا چې تاسو د چا بندګي کوئ د چا عبادت کوئ چا ته موازونه کوئ دا ټول خدایان خپل راجمع کوي ثم کیدوني بیا زما خلاف تدبیرونه وکړئ چې څومره کولی شئ فلا تنظرون ماله مهلت هم راکوئ چې زما خلاف تاسو څه فیصله کول غواړئ خپل هغه فیصله وکړئ کوم سازش کول غواړئ هغه وکړئ او زما خلاف څومره کومه منصوبه جوړول غواړئ هغه جوړه کړئ چې څه کول غواړئ هغه وکړئ ماله وخت هم مه راکوئ موقع هم مه راکوئ مهلت هم مه راکوئ خپل دا خدایان ځان سره جمع کړئ او تاسو ستاسو دا خدایان ټول یو ځای شئ او چې څه کولی شئ هغه وکړئ ان ولی الله الذي نزل الكتاب یقینا زما حمایتي زما مددگار الله دی نه تاسو ما ته تکلیف رسولی شئ نه ستاسو دا خدایان دا معبودان باطله چې تاسو د ځان نه جوړ کړي دي دوی ما ته تکلیف رسولی شي ځکه چې زما مددگار زما مشکل کشا حاجت روا الله دی زما حمایت کوونکی الله دی زما حفاظت کوونکی الله دی هغه ذات نزل الکتاب چې هغه قرآن نازل کړی دی هغه به زما حفاظت کوي زما مدد وکړي زما مرسته وکړي نو تاسو ماته هېڅ تکلیف نشي رسولی لکه بل ځای کې ذکر دی قرآن مجید کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خطاب دی چې زما محبوب صلی الله علیه وسلم ته قرآن بیان کړه خلقو ته ته پیغام خلقو ته ورسوه او د خلقو د تکلیف رسولو او ستا خلاف څومره منصوبې چې دوی جوړوي د هغه منصوبو یا د سازشونو نه ته هېڅ قسم خوف او یره مه کوه ځکه والله یعصمک من الناس ستا دپاره حفاظت کوونکی د خلقو نه تا له بچ کوونکی هغه الله دی الله به تا د خلقو نه بچ کوي ستا به حفاظت کوي وهو یتولی الصالحین او هغه د نیکوکارو خلقو ډېر ښه دوست دی ډېر ښه مددګار دی او حمایت کوونکی دی ان الذين تدعون من دون الله بشک هغه کسان چې تاسو یې بلئ ما سوا د الله نه عباد امثالکم بندګان دي په شان ستاسو لکه څنګه چې تاسو عاجز او کمزوري یې داسې هغه عاجز او کمزوري دي فدعوهم پس وبلئ دوی لره فلیستجیبوا لکم پس قبولتیا دي وکړي ستاسو ان کنتم صادقین که چېرته تاسو رښتیني یئ الهم ارجل یمشون بها آیا شته د دوی دپاره خپې چې تلل کوي په هغې ام لهم ایدي یبطشون بها آیا شته د دوی دپاره لاسونه چې نیسل کوي په هغې ام لهم اعین یبصرون بها آیا شته د دوی سترګې چې لیدل کوي په هغې ام لهم آذان یسمعون بها آیا شته د دوی غوږونه چې اورېدل کوي په هغې خپې لاسونه سترګې غوږونه نشته قل ادعوا شرکاءکم
زما محبوب صلی الله علیه وسلم ورته ووایه وبلئ شریکان خپل ثم کیدوني بیا زما خلاف تدبیرونه وکړئ فلا تنظرون پس ماله مهلت مه راکوئ چې څه کول غواړئ هغه وکئ ما ته وخت او موقع مه راکوئ ان ولی الله الذي یقینا زما حمایتي زما مددگار الله دی الذي هغه ذات نزل الكتاب چې نازل کړی دی کتاب قرآن مجید وهو يتولى الصالحین او هغه ډېر ښه دوست دی ډېر ښه حمایتي دی د نیککارو خلکو تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا